بسم الله الرحمن الرحيم. تیره جمعه په دې باندې خبره شوې وه چې اسلام ته کم خلک ابتدا کې مسلمانان شو. نو په هغې کې څه واقعه د حمزه رضی الله عنه ذکر شوه. د هغې نه پس عمر رضی الله عنه د اسلام راوړلو قصه شروع وه. خو دې کې مقصودي یو خبره دا ده چې اسلام ابتدا کې مسلمانانو چې کومې قربانۍ تېرې کړي دي او کوم تکلیفونه یې برداشت کړي دي هغه د عقل نه بار دي. عقل حیران شي چې دومره لوی لوی او سخت تکلیفونه دی برداشت کول دا د الله رب العزت طرفه یو توفیق دی ده چې الله ورکړی و. او بله دا خبره په زړه باندې تسلیمول پکار دی چې د الله ډېر لوی احسان دی او ډېر کرم دی چې هغه تکلیفونه په مونږ باندې نشته، مونږ ته دا دین ډېر په اسانه د مور په غېږ کې میلاو شو. په دې باندې د الله شکریا ادا کول پکار دی او الله ته که مونږ ډېر وژاړو او ډېرې صدقو اهتمام وکړو نو هغه بلکل کم دي چې کومو صحابو د دین دپاره کم تکلیفونه تیر کړي وو. لکه عمر فاروق رضی الله عنه د آخر کې دومره په کفر کې تنګ شو او غصه شو او فیصله یې دا وکړه تورې راواخیسته چې زه ځم او رسول الله صلی الله علیه وسلم نعوذ بالله زه قتلو منې پرېږدم. نو په لار باندې را روان شو. نو علما فرمایي چې یا سعد بن ابي وقاص او یا نعیم بن عبد الله په دې دوو کې یو حضرت ورسره ملو شو. ورته وایي چې چېرته ځې؟ چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام خلاف مې توره رااخیستې ده. نو هغې د خولې مبارکې نه ورته ووته چې اول خو ته د خپل کور تپوس وکړه چې په کور کې دې څه حال دی او ته پیغمبر علیه الصلاة والسلام پسې روان یې. نو دا خبره چې واورېده نورم غوسه شو او ټول ناول پوه شو. نو د ده اوښی و حضرت سعید رضی الله عنه، نو هغه ته ورغې. نو هغې په کور کې تلاوت کړو په دې ټیم کې. نو دروازې وواله. نو دروازې ورته کولو که ورته وایي چې سم کول چې سم نه نه تاسو داسې ښکاري چې تاسو دواړه مرتد شوي. مطلب د هغه څه د عمر رضی په هغه ټیم کې چې تاسو کوم زوړ دین دی دا هم پرېښی دی او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام دین هم خپل کړی. نو په دې کې خبرې ورسره تیزې کې نو په دې ورور دې اوښې باندې چې کوم دی را باندې عمر رضی الله عنه ته الله ډېر طاقت ورکړی و. نو دا اوښې ډېر زیات وولو. په دې کې خور ورته را منډه کړو دا خپل خاوند یې ترې نه خلاصولو. نو په دې کې په دې خور باندې هم را باندې کړه او دومره دا خور او دا اوښې وولو چې دا خور یې په وینو کې رنګ بنګ شو، وینې کې روانې شي. چې کله ښه ستړی شو لګیا و نو دې خور ورته دا ووایي چې ای عمره دا اسلام داسې نشه ده چې دا نشه چام کړې ده، دا نشه بیا ترېنه اوتې نه ده او دا نشه همیشه برقرار وي. ته چې څه کولی شي وکړه خو مونږ د اسلام نه اړېدل خلک وي هغه خلکو کې نه یو. مونږ به مسلمانان وو او د اسلام نه مونږ څوک هم نه شي اړولی. که ته مونږ ټوکړې ټوکړې کړې ته هر څه وکړي. نو په دې کې عمر رضی الله چې دا خبرې اورېدې زړه یې نرم شو. نو د زړه نرمېدو سره سره عمر فاروق رضی الله عنه ورته ووایي چې ښه دا راته ووایه چې تاسو څه کول ما ته وښایې هغه. نو هغې نه پس خور ورته وایي چې نه ته دې ټیم کې ناپاکې او ناپاک ته مونږ کوم قرآن تلاوت دی هغه او د قرآن دا کم اوراق دي دا نشو ورکولی ځکه چې قرآن کې دا حکم دی لا یمسه الا المطهرون.
قرآن پاک ته به څوک نه نږدې کېږي مګر په حال د څه کې چې دی پاک او صاف وي، نو په غسل کې او نو بې اودسه وي، نو بې اودسه وي او نه به په غسل کې، نو قرآن نشي راخستی بغیر د پاکۍ نه. نو قرآن هغه اوراق ورته راوړی نه خسته، نو ورته وي چې اول غسل وکړه او غسل نه پس به چې کوم دی مونږ تا ته څه درکو دغه اوراق درکو. نو بیا ورته هغې کله تلاوت شروع کړه، هغه اوراق یې ورته وښودل. په دې کې د علماو بعضې د سیرت کتابونو والا مختلف آیاتونه ذکر کړي دي او بعضو احادیثو کې او دغه شانتې د سیرت په کتابونو کې نور مختلف کتابونه راغلي دي. نو حدیثونو کې هم دغه شانتې مختلف روایات دي بیا د علماو. نو بعضو د سورې طه څه آیاتونه نقل کړي دي چې هغې تلاوت کو ورته، او بعضو ورته ویلي چې نه دا سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم سورې حدید آیاتونه دغه. کله سیرت النبی چې کوم د مولانا شبلی صاحب رحمت الله علیه والا چې کوم کتاب دی هغې سیرت والا دا ذکر کړي دي چې کله دې د سورې حدید آیتونه هغه نقل کړي دي. کله دې ځای ته راورسېدو چې آمنو بالله ورسوله، تاسو ایمان وروړئ په الله او د هغه رسول باندې، د ده خولې نه بې اختیاره دا خبره ووته اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. د عمر فاروق رضی الله عنه د خولې نه بې اختیاره دا ووته. په دې دوران کې عمر صاحب چې کله دا خبره وکړه نو د خورو سعید رضی الله عنه ورته ووی چې مبارک دی وی عمر تعالی پرون پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا دعا غوښتې وه چې یا الله په دې دوو عمرینو کې چې کوم یو تا ته ډېر زیات خوښ وي دا مسلمان کې، او داسې ښکاري چې الله ته ډېر خوښ وي الله ته مسلمان کې. هغه بل چې کوم هغه ته عمر ویلو هغه ابو جهل ته عمر بن هشام او دا عمر ابن الخطاب رضی الله عنه. نو عمر بن هشام الله قبول نکو او عمره ته خوشبختی وي چې ته الله رب العزت د خپل اسلام لپاره څه کې قبول کړي. لړې نه صحیح. نو عمر سے پدی دوران کې الله رب العزت چې کوم دی نور زړه نرم کو، نو دې هغه ټیم کې ورته وی چې ما د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خدمت ته حاضر کړي. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په هغه ټیم کې د ارقم رضی الله عنه په کور کې و، ارقم رضی الله عنه. نو هلته لاړو، نو چې لاړو صحابه اطلاع ورکړه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته چې عمر رضی الله عنه راغی خو توره هم ورسره ده او ډېر زیات سختو لږ نه. نو صحابه په دې فکر کې شو چې خدا نه خواسته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته څه نقصان جوړ نه کړي، داسې سرتیز او ډېر زیات. نو حمزه رضی الله عنه چې کوم د پیغمبر علیه السلام سره دا هم بیا ډېر زیات قوت کې او په طاقت کې او په سختوالي کې دیم ډېر زیات تیز او په جنگ کې او بهادرۍ کې. نو حمزه رضی الله عنه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره ناست دی او مخکې مسلمان شوی، او عمر رضی الله عنه د څلوېښتم یا یو څلوېښتم د 540 په منځ کې چې کوم دی مسلمان شوی. نو دې ټیم کې حمزه رضی الله عنه وفرمایل چې را پرېږدئ، که په ښه نیت یې راغلی وي په اخلاص سره نو زمونږ طرفه ورته مرحبا دي راضي دی، او که په ښه نیت نه وي راغلی او په دې خپله توره ورته نه سر ووه چې غلط نیت باندې که راغلی وي را پرېږدئ. نو علما لیکي چې کله عمر رضی الله عنه دننه کېدو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ملاقات دپاره، نو اکا علیه الصلاۃ والسلام خو ورته دعاګانې کړې وې. نو اکا علیه السلام پوه شو چې کېدای شي الله رب العزت درته ایمان دولت نصیب کوي. نو په دې ټیم کې اکا علیه الصلاۃ والسلام ورته خپله راپاڅېدو د خپل ځای مبارک نه ورته راپاڅېدو د ملاقات دپاره. نو داسې لږ وره و، نو ورته چې عمره څنګه راغلی؟ نو ورته وایي چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم مسلمانۍ ته ورته راغلی. په دې ټیم کې رسول الله صلی الله علیه وسلم
د زړه نه او د خولې نه بې اختیاره الله اکبر آواز ووته او په صحابهو چې کله وکته چې عمر رضی الله چې کوم د مسلمانېږي په دې ټیم کې ټولو صحابهو چې کوم داسې د الله اکبر آواز کړی دی چې د مکې ټول غرونه چې هغې کې دا ګونج ووتو یو تیز اوازي او یو د خوشحالۍ نه چې عمر رضی الله عنه د اسلام ته داخل شو او مسلمان شو. قدرت کار دی دا چې کم سړی بېدینه وي او په بېدینۍ کې دی خطرناکي نو داسې کس چې اسلام طرف ته راشي نو خلک ورته ډېر خوشحالېږي چې دا به اسلام دپاره هم څه وکړي غټه قرباني وکړي. او حقیقت و بیا چې څنګه عمر رضی الله عنه مسلمان شو نو د اسلام کې یو نوې دور الله پیدا کو. څنګه نوې دور الله پیدا کو چې مسلمانان په دې ټیم کې د خپل مذهب ښکارا اعلان به نشو کولی. عمر رضی الله عنه په دې ټیم کې بیت الله شریف ته ځي او بیت الله شریف کې چې کوم دی توره راواخسته اذنن کل عام د اسلام اعلان کوم او زه مسلمان شوم او که څوک زما مقابلې ته راځي او د اسلام مقابلې ته راځي نو هغه کس ته راشي که څوک د خپل بچي څه کوي یتیمانان جوړي نو زما مقابلې ته دې راشي او ښځې کونډې کول غواړي نو زما مقابلې ته دې چې کوم دی څه وکړي دا دې راشي. ډېر زیات بهادر و الله ډېر یو طاقت او ډېر د زړه یو ولوله او یو جذبه الله رب العزت حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته دا الله نصیب کړی و. او په بیت الله شریف کې چې کوم دی کل عام عبادات چې کوم دی شروع او خلق به ورځ په ورځ چې کوم دی نور مسلمانېدل او اسلام طرف ته به چې کوم دی راتلل. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي فلما اسلم عمر قاتل قریشا حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه. چې کله عمر رضی الله عنه مسلمان شو نو د قریش سره ښه جګړې وکړي د قریشیانو سره ښې جګړې چې کوم دی وکړي او دا تر دې پورې چې د په خپله مونځ شروع کړو د کعبې وړاندې او مونږ سره یې هم څه وکړه ښکاره چې کوم دی مونځونه د شروع کړو. مونږ ورسره بقاعده څه وکړو د عمر رضی الله عنه سره مونږ هم مونځونه وصلینا معه مونږ هم مونځونه ښکاره د عمر فاروق رضی الله عنه سره چې کوم دی په څه کې شروع کړو په بیت الله شریف کې. نو دې وجه نه اسلام ته یو نوې طاقت او یو نوې دور چې کوم دی الله رب العزت دا ورته نصیب کو. خو د اسلام نه وړاندې مسلمانان بلکې د اسلام ابتدا کې مسلمانان ته چې کوم تکلیفونه وو هغه الله ته پته ده او تاریخ چې کوم دی هغه تکلیفونه د بعضې مسلمان ته چې کوم تکلیفونه میلو شوي وو هغه تاریخ کې لیکلی شوي دي. قریش دې ته به چې کوم ټیم کې سم موقع میلاوېده چې یو مسلمان ته تکلیف ورسي نو دوی به چې کوم دی څه کول هغه موقع به د نه ضایع کوله. تر دې پورې راځي بلال حبشي رضی الله په باره کې دغه شانته خباب ابن الارت رضی الله عنه چې دی به په شګو باندې چې کوم دی سملول په ګرمو شګو باندې او دغه شانته په سکروټې څه دی سکروټې دا به ورته شخې ګرمې کې چې تکې سرې به شوي هغې نه پس به چې کوم دی په دې سکروټو باندې خباب ابن الارت رضی الله عنه چې کوم دی دا به واچول او داسې به شو چې دا سکروټې او دا کوم اور بلاندې بلیدو د ده په بدن سره چې کوم دی هغه وینه او زوی به چې کوم دی ترېنه روانې وي سکروټې به چې کوم دی په دې باندې څه شوې دا مړې شوې. او خباب ابن الارت رضی الله عنه د تمیم د قبیلې سره چې کوم دی تعلق او دی په جاهلیت کې دا چا غلام جوړ کړی او خرڅ کړی ام انمار ورته وی دا د اخسته او د چې کله اسلام وروړو په هغه ټیم کې د ارقم رضی الله عنه په کور کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مقیم او په دې ټیم کې بالکل ابتدایي دورو تقریبا شپږ او اووه کسان چې کوم دی مسلمانان شوي وو چې خباب ابن الارت رضی الله عنه مسلمان شوی و حالانکه په هغه ټیم کې دی غلام
او هغه غلامۍ کې یو دی او بل دغه شانتې بلال حبشي رضی الله عنه دیم غلامو دیم اسلام چې کوم دی روړی و. قریشو به دې ته ډېر زیات تکلیفونه ورکول تر دې پورې چې یو ځل ورته سکروټې په ځمکه اچولې وې او په ځمکه دیم پې بره وغوړولو په دې سکروټو باندې او بیا چې کوم دی پرې راښکلو او تر دې پورې چې یو کافر راغو په دې سکروټو باندې چې کله خباب ابن الارت رضی الله عنه ګزار کو نو بره په یو کافر د خپله خپه کېښوده د ده په سیره باندې او نور زور یې ورکړو چې تېنه الټ یعنې دا مخ تېنه دې خوا اخوا دې خوا وانړې دا خپله ملا تېنه اخوا دې خوا نه کړي ونه خوځوي او په دې باندې چې کوم دی لاندې نه په سکروټو به چې کوم دی سوځولو. یو ورځ ورته امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په خپل دور کې ووي خباب ابن الارت رضی الله عنه مخې ته ورته راغو نو ورته ووي چې ستا دین دپاره داسې څه خاص خبرې وي ما ته هغه ذکر کا نو ده ورته خپله ملا وښودله خباب ابن الارت رضی الله عنه چې کله ملا وکته او ده عمر چې دا حالات وکته د املا یې وکته نو ډېر زیات یې وژړل چې خباب الله دې تا باندې رحم وکړي دا ولې داسې نو ده ورته ټوله واقعه تېره کړه چې اسلام چې کله زه مسلمان شوم نو ما باندې به کافرانو داسې ظلمونه به کول نو عمر رضی الله ډېر زیات وژړل چې اوهو دا څومره غټ ظلمونه یې در باندې کړي دي. دومره عجیبه و د خباب رضی الله عنه ده د لوارې کار کولو لوار اوسپنې مسپنې کار څه وي دې ته لوار ویلې کېږي دا لواري به یې کوله خباب ابن الارت رضی الله عنه. نو کله چې ده مسلمان شو نو دی غریب مو نو ده په دې لوارې کې په خلکو باندې پیسې اوړېدلې وي خلک یې قرضداري و نو دی ورغو خلکو ته به یې ووي چې ما ته خپل قرض راکړي پیسې راکړي نو دې ظالمانو به ورته څه وي چې ته مسلمان شوی او مونږ تا ته پیسې والله که درکړو مونږ ته پیسې والله که درکړو. دغه پیسې چې کوم دي صحابو چې کوم دي دغه پیسې بیا ورته پرېښې دي او دغه پیسې دي ته خپل حق چا نه دی ورکړی د څه په وجه باندې د اسلام په وجه تر دې پورې خپلو ذاتي کورونو نه چې مکه کې د دې صحابو کوم کورونو د دې کورونو چې کوم دی بار کړي نو ته خپله سوچ وکړه چې یو خپل کور نه تا بار کوي او تا ته وایي چې زه اوس دا کور خالي کړه نو په دې ټیم کې به انسان باندې څه تېرېږي. دغه شانتې عمار رضی الله عنه یاسر رضی الله عنه او دغه شانتې د دې کومه مور بیبي وه سمیه رضی الله عنه دا بالکل ابتدا کې چې کوم دی مسلمان شوي وو په دې باندې چې کوم تکلیفونه تېر شوي تر دې پورې سمیه رضی الله عنه باره کې راځي چې دا به یې وتړله په سخت نور ته او اوبه به یې نه ورکولې څومره وخته پورې به یې نهره ساتلې وه تر دې پورې ابو جهل یو ځل راغی دا ظالم او په دې شرمګاه کې په نیزه باندې په څه باندې وواله او د هغې د تکلیف د وجې نه چې کوم دی بیا شهید هم شو. داسې ظلمونه په دې مسلمانانو باندې ابتدا کې چې کوم دی کافرانو کړي. دین علاوه حضرت ابو فقیه رضی الله عنه ابو فقیه دا د صفوان بن امیه د غلام او بلال رضی الله عنه دا دواړه چې کوم دی یو ځای مسلمانان شوي وو او کله چې امیه ته پته ولګېده چې دی مسلمان شوي دي نو دی به چې کوم دی په پړو باندې وتړل او د مکې د دې ښار خلکو هلکانو ته به یې حواله کړه او پړي به یې پکې واچول او په دې لارو کوڅو کې به چې کوم دی راښکل او دا ټولې ملاګانې به چې کوم دی پې زخمي کړي. داسې تکلیفونه سړی سوچ وکړي دې صحابو ابتدا دین کې دومره تکلیفونه او په دومره سختۍ کې به دې څه کوله او بلال د مشهوره واقعه ده چې کله به دې باندې کافران به راغی یو غټ کاڼی به چې کوم دی په دې ملا باندې بلکې دې سینه باندې ورته کېښودو او ملا به لاندې چې کوم دی ورپسې دې د سعودیا په دې سخته ګرمۍ کې چې کومه دا ځمکه به چې کوم دی خوټ کېده هغې پورې ملا پیوسته کړو غټ کاڼی پې کېښودو او په دې ټیم کې به ده ته وایي چې کافر شه کافر شه ده به د خولې نه یو اواز ورته احد الله یو دی الله یو دی او کافر کېدل. نن رښتیا سوچ ما ورته وکړو دا دین ډېر په اسانتیا ما ورته ته میلاو شوی دی مسلمانان شو 5 وخته د مونځ ټیم کې مونږ سره د مونځ فکر وي چې جمع ته لاړ شو د جمع سره چې کوم دی مونځ وکړو ښه جوماتونو کې د جمعې دا مثال دا زمونږ مونځ کېږي ګوره اوس دا څو صفونه ناست دی مثال خبره خو چې کله د خطبې ټیم شروع شي او اذان ټیم شروع شي به دې ټیم کې ټول رامنډې کوو دوکانونه به چې کوم دی بند شي
ما ورته دنیا محبت داسې لیونی کړي او داسې چې موږ نه د الله جل جلاله دا کم دین دی ورځ په ورځ دا موږ نه هېرېږي. داسې ده که نه ده؟ د صحابو قربانۍ ته مو ګورئ او خپلې قربانۍ ته مو ګورئ چې د ګرمې بسترې د موږ د دین دپاره نه شو راپاسېدی. هسې سړی سوچ وکړي ډېر د افسوس مقام دی په موږ باندې. ښه د قرآن تلاوت زموږ نشته. د عثمان رضی الله عنه تاسو ته پته ده که نه چې د شپې به ودرېدو په یو رکعت کې به ټول قرآن پاک به ختم کو په یو رکعت کې. او دلته کې روژه چې راشي په روژه کې چې کوم قاري صاحب لږ تلاوت زیات کړي که نه بار به خلک وځي د دې کاري خو داسې کوم دا خو سر نه د سړي بچی دی او کنځلې او بد رد ورپسې شروع کړي مړه داسې ځناور بچی دی او دومره تلاوت یې ویلې موږ خپې ماتې کړي. داسې کوو که نه کوو؟ یا چېرته ګرمۍ کې به دلته مونځ په چا باندې وکړي یا مونځ لږ اوږد شي بار به کنځلې به کوي په مولیانو پسې دا داسې او دا داسې او دا داسې. د صحابو زما عزتمندو قربانۍ ته وګورئ. ته چې اوس په دې اسانتیا په وخت کې ته د الله دین دپاره ځان نشې ټینګولی نو ته به دین دپاره نور څه قرباني ورکړي. الله رب العزت زموږ ستاسو په حال باندې رحم وکړي. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. یا الله زموږ واړو لوی ټول ګناهونه معاف کړي. یا الله موږ باندې خپل رحم و کرم وکړي. دنیا او آخرت هم ښایسته کړي. د هر قسم پریشانیو نه د مصیبتونو نه رب کریم موږ وساتي. د دنیا او د آخرت څومره خوشحالي دی ټولې مې نصیب کړي. د دنیا او د آخرت څومره پریشانۍ دي مصیبتونه تکلیفونه د هغې نه حفاظت نصیب کړي. څومره بیماران دي یا الله هغې ته صحتونه ور نصیب کړي. د کرونا وایرس د وجې نه څومره خلک بیماران دي خدای پاک هغې روغ جوړ کړي. څومره وفات شوي دي هغې بخښنه وکړي. خدای پاک دا وبا ختمه کړي او زموږ ټولو ته نه حفاظت نصیب کړي. څومره جایز حاجات د چا دي خدای پاک ټول جایز حاجات غیبي د هر چا پوره کړي. د چا بچي نه وي خدای پاک نیکمله بچي ورته نصیب کړي. یا الله نور د چا څه پریشانۍ وي خدای پاک پریشانۍ ختمې کړي. زموږ د مدرسې لپاره د ځمکې خبره شروع ده. هغې لپاره خصوصي تاسو ټول ته درخواست دعا وکړئ چې الله رب العزت د غیبي د مدرسې د دې ځمکې بندوبست وکړي. هغې څومره اخراجات لګي خدای پاک هغه غیبي برابر کړي او ته په اعمالو سره آباده کړي او ښکلی عمارت او ښکلي طلبای کرام او دغه شانتې بهترین علم پکې بندوبست وفرمایي. د حفظ د قرآن د هر یو دیني شعبې بندوبست وکړي. د دین د حفاظت هر قسم شعبې بندوبست پکې وکړي او د دا مدرسه د ټولې دنیا لپاره یا الله د اسلام خورولو یو چینه وګرځي. زموږ دعاګانې په خپل دربار کې قبولې کړي. د قبر د عذاب د حشر د عذاب نه وساتي. د ځنکدن د عذاب او تکلیفونو نه وساتي او په آخر وخت کې دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول